کې راغلي د تحصیل تنګي د مختلفو یونین کونسلو او د ویلیج کونسل چیرمنان صاحبان دلته کې موجود د تحصیل تنګي د تحصیل کونسل پریزایډنګ افیسر صاحب لیاقت خان عجب خان لالا صاحب شاه خان قومي وطن پارټۍ د تنګي تحصیل مشران د ضلعي جنرال سیکرټري او دلته کې موجود د عوامي نیشنل پارټۍ کم چیرمنان صاحبان دي کم آزاد چې پاس شوي دي او د قومي وطن پارټۍ چیرمنان صاحبانو زه ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو نن راغلی او په دې اجلاس کې موږ سره شریک شوئ. د دې اجلاس نن بنیادي مقصد ستاسو ټولو شکریه ادا کول چې کم طریقې سره کم اتفاق سره کم اتحاد سره تاسو بله ورځ د تحصیل تنګي د پریزایډنګ افیسر په حوالې سره مشترکه جدوجهد مو کو په لیاقت خان باندې د اعتماد اظهار وکړو. زه د قومي وطن پارټۍ د اړخ نه ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم او ستاسو دا احسان چې دی دا به موږ همیشه یاد ساتو. به مانه مخکې عجب خان لاله خبرې وکړې، صاحب شاه خان هم خبرې وکړې. دا تحصیل تنګي زموږ ټولو کور دی. د دې آبادي د دې ترقي هغې سره زموږ آبادي او زموږ ټولو ترقي تړلې ده. د دې مسایل چې دي هغه هم زموږ ټولو مشترکه مسایل او د هغې لپاره دا لازمي ده چې موږ ټول یو بل سره ملاتړ وکړو او اخلاص وکړو او یو ځای کوشش وکړو چې د خپل علاقې مسایل حل کړو. هلته کې که هر قسمه تکلیف راځي، که هغه چا سره زیاتی کېږي، که هغه چا سره ظلم کېږي، که هغه هلته کې چا سره ناانصافي کېږي، دا داسې ده چې دا موږ ټولو سره په لحاظ سره ناانصافي کېږي او په هغې حوالې سره زموږ همیشه نه دا یو سوچ پاتې شوی دی چې یاره څوک هم چې د علاقې خدمت کوي پکار چې د هغې مرسته موږ وکړو. تاسو ټولو په بلدیاتي الیکشن کې حصه مو واخیستله، خلکو په تاسو باندې اعتماد او ستاسو یې منتخب کړی، ستاسو عزت کول، ستاسو خیال ساتل دا په موږ ټولو باندې فرض دی. لیاقت ورور ته هم زما دا درخواست چې به طور پریزایډنګ افسر ته به دا کوشش کوې چې داسې طریقې سره دا حوض وچلوې چې ټول دا محسوس کړي چې یاره د ټولو دغه ته تپوس کې د هغوی د حق خیال ساتي او د ټولو ملګرو پوره خیال ساتل پکار دی. بیا خصوصا چې کومو ملګرو په دغې ورځ باندې موږ سره قرباني ورکړې ده، په دغې ورځ باندې موږ سره ودرېدلي دي، د دې باوجود چې ډېر جرګې پې شوې وي، مختلف قسمه حربې استعمال شوې وي، افرونه شوي، لالچ ورکړی شوی، خو هغوی هغه هر څه پرېښودل او موږ سره ودرېدل. د دوی دا احسان چې دی دا کله هم نه دي هېرول پکار او د دوی د حق لپاره به پکار چې موږ ټول مشترکه طور باندې
چې یو ځای ودرېږو او دې لپاره به خپل جنګ وکړو. عزتمندو وګورو نو د دې پریزایډینګ افیسر به دومره سره اختیارات هم نه وي. خو زه په دې حیران یم چې دومره ورکوټ الیکشن کې بعضې خلکو داسې حربې استعمالولې چې هغه په غټ الیکشنو کې ما شانتي نه دا یو لحاظ سره هغه د خلکو ضمیر اخیستلو کوشش. زه په دې باندې تاسو ټولو ته د پارټۍ د مخه مونږ سلام پیش کوو چې تاسو ټولو په هغې ورځ باندې ثابت قدم پاتې شوي او یو پوره یو دغه کړی. که مونږ وګورو نو د پاکستان آئین چې دی هغه د بلدیاتي نظام خبره کوي او د دې بنیادي مقصد دا دی چې وفاقي سطح باندې چې کوم دغه هغه صوبې ته هغه اختیارات منتقل شي او صوبې نه چې دی هغه بیا ضلعو ته منتقل شي او هغه ګراس روټس لیول باندې د خلکو صحیح خدمت وشي. بدقسمتۍ نه ډېرې سیاسي پارټۍ چې دي هغوی د بلدیاتي نظام خبره خو کوي خو چې بیا بلدیاتي نظام چې کله جوړ شي بیا د هغې اختیارات کمولو سوچ کوي. مثال یې ستاسو مخامخ دی. ستاسو دغه چې کله قانون جوړ شو نو هغې کې یو شانته اختیارات خیلي شو. بیا چې کله نتایج رالل نو په صوبې کې چې کومه پارټي په اقتدار کې ده هغوی دا کوششونه شروع کړل چې اوس څه طریقې سره د اختیار موږ د عوامي خلکو نه واخلو. د دې خبرې موږ مذمت هم کوو او د دې پروګرام په وساتت سره ستاسو په وساتت سره موږ دا مطالبه هم کوو چې پکار دی چې کوم اختیارات به شروع کې ویلو چې هغه ټول اختیارات منون هغه د تحصیل کونسل ته او د تحصیل چیرمنانو ته ټولو ته ورکړی شي چې صحیح معنو کې هغوی د خلکو خدمت وکړی شي د عوامو مسایل حل کړی شي او کوشش دا پکار دی چې زیات نه زیات اختیارات چې دی د لاندې سطح ته راشي. وړې وړې مسلې د هغې حل کېدلو سره د خلکو ډېر لوی مسایل حل کېږي. دې طرف ته توجه ورکول پکار دي. زه خو ذاتي طور باندې ګورې د دې شعار کې یم چې دا فنډز هم چې دي دا ټول پکار چې په بلدیاتي نظام کې دي چې صحیح طریقې سره دغه شي او د خلکو صحیح مسایل چې دي هغه دې حل شي. نو دا یو دغه کوو که ستاسو ټولو رایې وي نو دا یو مطالبه چې ده چې قرارداد پاس کوو چې دا بلکل پکار چې کوم اختیارات لیکلي وو په قانون کې چې هغه دې بلکل ټول ورکړی شي او په دې کې نور رد و بدل چې دی دا نه صرف د آئین سره زیاتې دی دا نه صرف د دې صوبې د خلکو سره زیاتې دی او دا یو لحاظ سره هغه زه به ورته ووایم چې هغه بدګمانۍ کې راځي چې ته قانون یو شانتې ورکړې الیکشن په هغې باندې وکړې او بیا د هغې نه پس د خلکو نه اختیارات اخلي نو دا زیاتۍ کې راځي او پکار چې هغه پوره دغه ورکړی شي او که دې کې دوی په دې باندې عمل نه کوي نو که ضرورت وي نو دې ته به موږ عدالتونو ته هم ځو او دې کې به دا اواز به اوچته وباسو. ورونو دې سره سره موږ به دا غواړو چې چونکې تنګي تحصیل زموږ کور دی او چې دې کې ماحول هم موږ داسې وو چې
چې هغه سیاسي اختلافات په خپل ځای خو چې زمونږ یو بل سره تعلق ښه دا په هر ځای کې یو جایز دغه دی چې یو کس خپل سیاسي نظریه باندې خبره کوي بالکل هغه ته حق دی خو داسې ماحول پکار دی چې پای کې هر څوک خپل رایې استعمال کولی شي او خپل رایې ورکولی شي داسې دغه نه دی پکار چې یاره ما چې کومه رایه پیش کړه بس دا ټیک ته او دا به منې دا شی هغه لحاظ سره نه دی دغه کول پکار ما دې نه مخکې نن چې دغه شروع کېدو نو لیاقت ته مې وویو دلته ما یو میټینګ هم ارینج کړو خو هغه دوی نه دغه وشو دوی هلته کې دغه له نو تلې هغه میټینګ له ما ورته وویل بهی تاسو مخکې خپل چې کوم اختیارات دي په هغې باندې ځان ښه پوه کړئ بیا سړی د هغې نه پس ته چې خبره کوي دغه کوي نو هغه به یو وزنداره خبره وي هسې نه چې په اختیاراتو سړی پوهېږي او دغه کوي نو هغې د هغې الټه بیا سړي ته سبا دغه کېږي چې یاره زما خبره چې ده هغه د قانون یا د آیین یا د دغه لاندې هغه لحاظ سره ټیک نه وه په دې لپاره به زه بیا هم د لوکل ګورنمنټ کې خبره وکړم چې یو کس چې کوم د هغه باندې